Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. د جبل نفس جنگ صفین واقع شوی و د حضرت معاویه او د حضرت علی رضی الله تعالی عنهما په منځ کې د هغې تفصیلات تاسو ته ما بیان نه کړه او د کتابونو حواله ما تاسو له درکړئ چې په دې کتابونو کې تاسو د هغې تفصیلات ملاحظه کړئ. په جنگ صفین کې چې کله فیصله د حضرت علی او د حضرت معاویه سے دو طرف نه دو صحابه بطور حکم او ثالث کولا چې یو پکې حضرت عمر بن عاص او دویم صحابي مغیره ابن شعبه سیاسی العرب الکبیر. نو بعض هغه کسان چې د علی سے په لښکر کې او متعصب دا هغه دا عقیده په خپل منځ کې چلوله چې کوم انسان ګناه کبیره وکړي نو د اسلام د دایرې نه خارج شي او کافر شي. مستدد په دا واقعا مخې ته راغله نو دوی دا موقف راټینګ کو چې الله پاک قرآن کې وایي چې ان الحکم الا لله، فیصله به تاسو په قرآن کوئ، تاسو فیصله په قرآن نه کوئ، په ثالثینو باندې کوئ. د قرآن د حکم نه معاویه هم روګرداني وکړه او علي صاحب هم دواړه کافران شو، نعوذ بالله، او جدا شو. مقام د حروري ته لاړو په کوفه کې، حرورا او هغه ځای کې خپل جماعت جوړ دا 12,000 کسانو په دا وخت کې دا خوارج او مستقل حیثیت اختیار. حضرت علی صاحب د دغه فتنې د لرې کولو دپاره عبدالله بن عباس صاحب دی دپاره د بطور مباحثې وړي چې بیوقوفو ټیک دی ان الحکم الا لله، خدای خو خپله به فیصله نه کوي، خدای چې فیصله کوي د دې صالحینو په ذریعې به کوي. او دا ستاسو دا موقف چې دی چې مرتکب د کبیرې کافر دی دا غلط. عبدالله بن عباس صاحب سره مباحثه وکړه، مناظره. ما په خپل یو مضمون چې د مناظرې په موضوع ما لیکلی دی الحق کې هم شایع شوی، زموږ یو ملګری د رشیدي کتاب شرح اردو کې لیکلی ده، هغې په مقدمه کې هم شایع شوی دی، هغې کې ما د دې تذکره کړی. نو حضرت عبدالله بن عباس صاحب خبره ونه منلې، عبدالله بن عباس صاحب واپس شو. دې طریقې سره د خوارجو جماعت مستحکم شو. بیا داسې چلو چې د بني امیه په دور کې په اهل بیتو باندې بعضې ظلمونه وشو. بني امیه په دور کې چونکې د بني امیه بعضې بادشاهان ظالمان اهل بیت یې راټینګ کړو، ظلمونه یې ورسره وکړو، د اهل بیتو زړه یې زخمي کړ. په دغه وخت کې عبدالله بن سبا او بعضې نور زنادقة الاسلام دی خفیتا نامشوره وکړه چې دا وخت دی د فتنو جوړول. نو دی په دې شیعګانو کې دی اهل بیتو کې ورننوت او دی ته وویل چې دا موږ باندې ظلم ځکه کېږي چې موږ د علي صاحب په حق کې ناره وکړو. نو علي صاحب خلیفه بلا فصل او معصوم و دغه نه ګناه نه وشي، او دا خبره دونه غلوط او رسوله چې بعضو پکې دا وویل چې جبرئیل علیه السلام غلط شوی په وحی کې. دا جبرئیل علیه السلام پیغمبر علیه السلام نه دروړه، خو علي صاحب دروړه غلط شو. او بعضو پکې تر دې پورې دا وویل وروستو چې دا الله تعالی نعوذ بالله په علي صاحب کې حلول کړی دی، ورننوتی دی. نو علي صاحب اصل کې اله دی، خدای دی، فرقه حلولیه. دا خبرې شروع د شیعګانو د دې نه چې کوم دی ابتدا جوړه شو. پېښ شو د حضرت علي صاحب د وفات نه پس بیعت د خلافت د حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ په لاس باندې وشو. د علي صاحب زوی سبط رسول الله صلی الله علیه وسلم عظیم الشان شخصیت. بل طرف ته په
معاویه رضی الله تعالی عنہ طرف ته په شام کې د هغوی پلاس بیعت شو، بیا اختلاف جوړېدلی او د پیغمبر علیه السلام پیشنګویي دلته ځان ښکاره ځکه د پیغمبر علیه السلام یو پیشنګویي وه چې د مسلمانانو په منځ کې به اختلاف راځي او زما د دین وصي په وجه باندې به الله پاک اختلاف لري. حضرت حسن چنانچه حسن صاحب چې دا سوچ وکړي چې دا اوس بیا لانجه به جوړېږي، وینې به تویي. مقصود دا دی چې د مسلمانانو خلافت وچلي نو هغه کو به ما کو به معاویه نه لاړو. حضرت معاویه صاحب د سوال جواب وکړو زه به ستا په لاس بیعت کوم، په خپله معزوله کېږم. الله ډېر ګران کار دی، ګورې ډېر ګران کار. حضرت حسن صاحب لاړو او د حضرت معاویه صاحب په لاس باندې بیعت وکړو او تمام هغه کسانو چې د علي صاحب په لاس بیعت کړو، د حسن صاحب په لاس بیعت کړو، هغوی د معاویه صاحب په لاس باندې بیعت اتفاق راغی. بعضې کسان چې د علي صاحب ملګري وو په دغه وخت کې او بیا د حسن صاحب په فوج کې وو، هغوی دا نه غوښتله، هغه د عثمان صاحب خاطرې هغوی دا نه غوښتله، هغه وی چې اختلاف برقرار او الله تعالی د اتفاق راوست. نو هغه وکړه چې اوس زموږ دپاره عقلمندي دا ده چې د دین جدا شو. لاړو جوماتونو کې کېناسته، پیران یې دانه جوړ پېښ کړ، پیران او په کورونو کې کېناسته. چا به ورته ووایي چې لکه اوس په سیاست حکومت کې حصه نه اخلئ، نو دوی ورته وایي نشتغل بالعبادت، موږ په عبادت کې مشتغل کېږو، ونعتذر عن الناس او د خلکو نه اعتزال اختیارو. نشتغل بالعبادت ونعتذر عن الناس، نو گویا دي ځان دپاره په خپله لفظ اعتزال استعمال، نو د دغه ځای نه دغه فرقه په معتدلو باندې مشهوره شو. پوه شوه؟ تاسو باز په سر کې خوارج څنګه پیدا شو، شیعهګان څنګه پیدا شو، معتدله څنګه پیدا شو. د معتدلو وجه تسمیه په دې کې اگر چې اختلاف فرقید ولا بل شان ذکر کړی، تاسو به ووایئ. خو دلته دا ما چې تاسو ته کوم قول پیش کړو د معتدلو د وجه تسمیه په باره کې دا قول کتاب الرد على اهل الاهواء والبدع کې علامه ابو الحسین الملطي الشافعي لیکلی دا په فرقو باندې د ټول نه قدیم کتاب د ابو الحسین طرائفي الملطي باصره د وفات په 377 هجري کې شوی دی او دا اول کتاب د فرقو متعلق لیکلی دی په اسلام. نو په دغه کتاب کې نه نادره خبره لیکلی، ورنه شرقید ولا بل شان ذکر کړی زما او وخت تاسو ته وایم چې اوس وایي خدای یو قدیم ناس تاسو د پلاس درنه او ډېر قیمتي ناس ته په ابو ذر درې کړو. دغه د شرقید د قول نه پته لګي چې د معتدلو د فرقه ډېر وروسته پیدا شوه او د دې قول نه پته ولګېده چې معتدلو فرقه مخکې پیدا شوې شیعهګانو سره. بیا داسې چلو چې زنادقة الاسلام ته مکمل وشو، نو هغه په پیغمبر علیه السلام د تشبیه متعلق احادیث به جوړول او هغه عربیانو او ساده باندې چې خلکو ته بیان چې پیغمبر علیه السلام داسې ویلي الله تعالی د ذات متعلق هغه روایتونه روایت کو او دوی چې دا حدیث دی رسول الله. شیعهګان په دې باندې بسر کې سخت وکړي، دا مشبهه فرقه چې دی په پیغمبر علیه السلام باندې دروغ تړل او د الله تشبیه د مخلوق سره ورکول. دا مې د عربیانو د بیانونو نو عربیانو باندې چن خو بدینو نو هغه په تقاریرو کې خبرو کې بیان په یو غټه صد باندې دا ثابت شو. دا خبره اول شیعهګانو ته ورسېدې، شیعهګان باندې سخت وکړ د تشبیه او د تقسیم په مسله باندې. لیکن د شیعهګانو وجود په اسلام کې د سیاسي اختلافاتو په نتیجه کې راغلی، دا یې ساتل. او د معتدلو وجود په اسلام کې د علمي مباحث په نتیجه کې راغلی. پوه شوې؟ بعضې فرقې په اسلام کې داسې دي چې د هغې وجود د سیاسیاتو په نتیجه کې راغلی او بعضې فرقې په اسلام کې داسې دي چې د هغې وجود د علمي اختلافاتو او د مباحثو په نتیجه کې پیدا شوی دی. د شیعهګانو تعلق د اول سره دی سیاسي اختلافات، ځکه بنو امیه سره سیاسي اختلاف راغی، هغوی په ظلمونه شروع دي دغه خپله غلو شروع کړه اهل بیت او بعضې فرقې د علمي مباحثو په نتیجه کې لکه معتدله لهذا علمي لحاظ سره ډېر مضبوط، اگر چې وروسته بیا په دې کې د سیاست دخل هم شو، لیکن سر کې د دې پیدایش د کومې نقطې په وجه شوې
علمي مباحث سر کې دې پلاس کې حکومت هم نو د دې پلاس کې څنګه نه سه اومنا ورستو بیا دا سیاسي لاین هم جوړ شو لکه د محمود رشید په دور کې د دویمې صدۍ نه پس د ټول عالم اسلام چې څو خلیفو محمود رشید هغه معتدل نو سیاسي د رستو جوړ شوی اول کې مولانا شیرانی صاحب سره ما په دې بحث شوی محمد خان شیرانی صاحب اما دې سجاد صاحب ماته وي بلوچستان باندې پاکستان بلوچستان نشته پاکستان ها ما د سجاد صاحب وي سجاد صاحب او د ما خاص یار دی ورې شیرانی صاحب ویدار ته د معتدله سیاسي دي کنه علمي ما دا علمي نتیجه وینا سیاسي دي په دې بیا طويله مباحثه وشو بیا اخر کې ما خبره په غور سره وره نو دا علامه کوثری چې هم لیکلي زاهد کوثری صاحب والكوثري هو الكوثري كوثري ده كان يكرخي ويخا اجل كم سيس تسوي لانه بيها كان يكرخي بيشوك برحل معتدلو تا چکل ده شیعگانو ده ده تقسیم ده عقیده پتاو لگه ده معتدلو تقسیم صح مخالف پا ده مخالفت که دون مخالفت تا رسیدلی دیش ده اللہ پاک ده صفاتو انکارم کرده ده طول روان دی ده خبره هغه سره مناظره شروع شیعاګانو سره او شیعاګانو سره چې کله مناظره شروع کړي نو شیعاګان خو علمي لحاظ سره مضبوط نو معتدلو مولیانو ته نه رسېدل نو ډېر کلکې املاګانې شیعاګانو له دې ځمکې پورې ولګول نو د دې په قدمو کې د تقسیم بیماری و د شیعاګانو لیکن چې کله ورته معتدلو کلکې مناظره وکړي او دې له شیعاګانو ولګولې نو اکثر پکې بیا د اعتزال د عقیدې قایل شي همدا وجه چې د شیعاګانو د معتدلو په منځ کې په ډېرو عقایدو کې هم آهنګي او انسجام دی یووالی مثلا ګوره تاسو دې یو څو مثال نه یادوم شیعاګان په دې باندې غوسه کېږي خو دې کې د غوسې خبره نشته دا تاریخي حقایق دي یو مثال دا چې شیعاګان څنګه چې معتدله عذاب قبر منکر دي شیعاګان د عذاب قبر منکر دو مثال دا چې څنګه معتدله د الله پاک د صفاتو منکر دي د الله پاک د صفت علم صفت قدرت صفت اراده صفت سمع بصر کلام تکوین نو شیعاګان دغه رنګي منکر دي خبر باندې پېښ او نور ډېر ځایونه کې هم آهنګي د شیعاګانو د معتدلو په منځ کې په خبره پېښ وي وجه دا و چې معتدلو سره مناظره وکړي د هغې د وجې په هغې اثر انداز شو على كل حال نو دې طریقې سره دا فرقې مشهورې شي د الله نظام ته ګوره چې په بصره کې یو کس او د هغه د بصره جو دا علامه قدري چې دې له نوم ورکړی دی بندر الاحوای والنحل نحل د نحلتون جمع ده احوا د هوا جمع ده د ګمراهو مرکزو لکه نن سبا پاکستان کې لاهور شوی عرب ولا پاکستان داسې خبيثانه پاکستان خدای دعوی کړی پیغمبر یې دعوی کړی او دا نور خو پاکستان ډیر دي او د حدیث قرآن حدیث ته اس طرح کا ہے قرآن حدیث ته دا غیدا استلام اوریدل قرآن حدیث میں آیا قرآن حدیث میں دغه بے وقوفه دا په لاور کې د شګو نه ډیر او جماعت المسلمین والا او حزب الله والا بڑا خو چې کانه دی چته نو قسم خلک به درو چتی خریړي نو د بصری مثال د لاهور هیڅ عرب ولا پکې موجوده یا په دې نږدې علاقو کې د موږ سره دا کوټ غړای کوټ تاسو ته له کوټ پاکستان کوټ غړای نشته کوټ غړای د لاش یا لري مزه دې مو کې عرب ولا موجوده مو بیان پاکستان مو وای پیر محمد مولوی صاحب خبره ودا مو ولا خرج سار را پس یاري اسمان ته ګوري چې په ما وحی راځي دا وحی په انتظاري بیسو راز محمد اور نو مو کې هر قسم بلاش ته جماعت المسلمین والا مشتا جماعت اسلامي والا مشتا غیر مقلدم پاکستان داغین متاثرم پاکستان پنځپریان خو لري بریلیان پاکستان دیوانه پکې د وړو مالګه وړو کې چې مالګه سره نو عرب ولا پکې موجوده بصره داسه بندر الاحواي والنهل دغل ته یو کسو دغلو معبد بن خالد الجهني معبد بن خالد الجهني دا مؤسس د فرقه قدريه او اول کس د تقدیر انکار و پس منظر د دې او شو
چې د په مخ کې وکړه داسې خبرو کوي او کس پسې ګناه مونږ وکړي دا بس تقدیر کې ودا سې لیکل دغه غوسه ورانه تقدیر په کې چاره وست اوس په تقدیر ورته ګناه په خپل کې چې خبره ورانه بس الله به داسې لیکل نه الله دا سره لیکل نه لیکل میګل پکې نشته او نه تقدیر شته نه لیکل شته تقدیر انکار او دا مقوله دغه مشهوره شو لا قدر والامر انفا لا قدر والامر انفا همزان فا بشه نو مطلب دې دا تقدیر د پکې نشته امور مستأنفه دي نوې طریقې سره خلک کارونه کوي دا مخکې نه خدای پاک دې لري کړي معبد بن خالد الجهني دا مسلم شریف اول روایت ده کتاب الایمان تاسو به ان شاء الله دوره حدیث کې وایي چې تابعین حضرات به دعا هغه مو عبد الله بن عمر سے درال دا عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ باندې سلام به چاوي هغه جواب راکړ بیا مرتضی چې په بصره کې وکاس هغه د تقدیر انکار کې عبد الله بن عباس او فرمایل چې دا کس باندې د ما سلام اونې وایي ور او دا وته وایي چې پیغمبر علیه السلام او دغه صحابه ستاسو د دې طریقې نه بری دي ستاسو د دې طریقې نه بری دي ته چې تقدیر انکار نو صخره ده په فرمایي او براءت اظهار جو معبد بن خالد الجهني او د دې فرقه مشهوره شو غیر چاپیره په بصره کې پنځه ورخه شام ته ورسېد د دې مشهور مبلغ غیلان بن مسلم هغه د بلازویلانو په شام کې خپل مذهب مروج کو د قدریو مذهب امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز سے فتح ولګي او راول دا کس امیر المؤمنین ته کینو تسوي دلایل شروع هغه دلایل شروع امیر المؤمنین ولا جوابونه هغه دلایل امیر المؤمنین ولا جوابونه امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز ورو کې څه امام ذهبی سے پسیر کې لیکلي چې ګوره مجتهد او سوا مجتهد او محدث دون غټ نه بغو چې دا په خپل مستد دی مستد امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز په تخریج د امام باغندی سره امام باغندی غټ محدث تر شوی زموږ شیخ محمد عوامه سے حفظه الله هغه په خپل تحقیق سره شایع کړی د ما سره شته مستد عمر بن عبدالعزیز باغی کې د مستد بن باغی کې د عمر بن عبدالعزیز خپل احادیث دي چې د پر واسطه سره کوم روایت مونږ تر رسیدلی محدث او مجتهد مناظر د درجه مناظره او کار د نظام ډانډي خلاص غیر مې مسلم پټه پکې الله د هدایت نصیب کو د څه جواب اگر چې بعد دراتو کلام نه کړی جوړست بیا دا شو او بار الله وکي الله پاک د هدایت نصیب کړو د یو تاریخي جمله وي د امیر المؤمنین مخه سوي یا امیر المؤمنین لقد جئتك ضالا فهديتني واعمى فبصرتني وجاهلا فعلمتني والله لا اتكلم في شيء من هذا الامر ابدا امیر المؤمنین ذات العالم او ذ گمراهم فهديتني تعالى تسيدا رسول صراط مستقيم دراته وعملت فبصرتني ذ بنا كم استرګې د رڼا کړی وجاهلا جاهل فعلمتني ما له علم راک والله لا اتكلم في شيء من هذا الامر ابدا قسم لي بخدوي د نن پس په تقدیر د انکار مخالف یو خبره کوله پېښه کلندر هر چې ګوي دې د ګوي داو په خلو کې مساره پېښه موږ دنیا مناظره کړې د ارامیان خنور په خپل مذهب کې پېښه اگر چې بعضو باندې اثر کړی دی بعض ځایونو کې ما دا اطلاع قوي ملو شو چې هغې توبه کړی ډېرو کسانو پکې او ډېر کسان پکې د خپل مذهب کې ورکلک شو سید عطاالله شاه بخاري رحمت الله علیه یو پیرا تقریر یو ځای کې وکړ نو روټۍ یې خوړه چنګړیانو عیسایان هغې ورته اوبه اچول حضرت ته لوټه واخېسته د هغې لاس یې وینځي ګیلاس وینځي تاسو ما سره روټۍ چنګړیان عیسایان هغه ګټلې دي صفا تورې رانا دوانه ځان سره کېنو لوټۍ پرې وخوړه هغو باندې دونه اثر وکړو د شاه صاحب د اخلاقو چې مسلمانان شو هلته یو څو مریان دا خو ډېر اسان کار دی بیا به ګرځېده په دې تورو کسانو پسې عیسایانو پسې هغې له به لاس وینځل لوټۍ به یې پرې خوړه یو مسلمان نه شو وی چې بچل نه شاه صاحب پې زر بیا پرې روټۍ وخوړه مسلمان شو موږ خو بېړس کړی یو نه مسلماني نو دا د بزرګانو په دې دغه کې خپل اثر وي بیا شو خپله کې یو انداز کې زړونه یې دونه صفایي د معصومو په شان زما ستا په شان دي علا کل حال
ما بداوي چې دا شاه عبد العزيز دا عمر بن عبد العزيز تقدیر سره ډېر مناسبت الله جب نظام ته ګوره چې اوس په بیروت کې یو رساله شایع شو رساله فی القدر سره په تحقیق د تقدیر کې هغه رساله عمر بن عبد العزيز لیکل رساله د مکو تر رساله ما سره شته تقریبا 15-20 صفحې ده ډېره جامع رساله ده د تقدیر په مباحث باندې گفتگو کړي على كل حال دا معبد بن خالد الجهني دیرو لګي د تقدیر انکار کوي کو او دغه فرقه د قدریو په نوم باندې مشهور شو اسا قدریو ورته وایي قدریو ورته هغه د تقدیر انکار کوي نو قدریه فرقه ورته وایي نو دغه اقوال مختلف یو قول پکې دا دی چې اصل کې دا تسمیه الشی به اسم ذاتی ده تسمیه الشی چې پسې تر دې وسیف نوم کې دي د تقدیر انکار کو نو دا غي پسې سره دا نوم کې خو شدي مثالات چې کوم سره په کوم شي غوسه کېږي نه نوم ولا خره کېږي پېښول کوم سره په کوم نوم غوسه کېږي او نوم ورته ځای دا کنه نو هغه په څه سره نوم غوسه کېږي په مخه او دې ډېر مثال دی دا جو دمو په دې کې یو کاکا دی چې اوس باندې شوی نه هغه د پولیس نه لري یاره په محله کې نو هغه ډېر یاره نو بیا په دې مشهور شو چې چا په خلکو لیدو تنګو به پولیس راغی نه ممن نه کړی نه بیا پوه شو داخله یو تنګې نو چا ورته پولیس را پکاندل او نو هغه به بیا یو خبر وکړه خلک ورته پولیس را یو خور نه ګوزا بده مشهور شو غلط پوزر راوسته مو په ناوګي کې باجوړ کې وخت تیر کړی نو دا په گاون کې یو کاکا او چې دا بوټا سره باجوړ خو کسان شته به ناوګي ناغه غوړي چې توی شو په بازار کې نو سات نه یو کس هغه بوډا سره د شیخ وای سات نه یو کس وار دوار کوي شیخ غوړي ماړه سیدا خبره وکړه چې غوړي ماړه هغه غوسه شو نه بیا دې مشهور شو چې کوم نه خلکو لیدو شیخ غوړي ماړه نظامونه کې څنګه مو کړو لازم به وکړي او خلکو نه منې کېږي تر دې پورې چې د بي بي سي له تفسیرې راځي یو کس دوه کسان روانو شاته نه یو کس وادر شیخ غوړي ماړه ولې ورپسې کلاش کو پر راوړل داس ویوست بدلونه شو دا چې کېږي ها نو په یوه باندې اوسه کېږي راویانو کې دا تشتا اسماعیل ابن علیه د مور نو ویچا به جوته ولایې نو واغه سقف په ورته شو سی په بشه لیکن د الله نظام ته ګوره چې باغې دونه مشهور شو د حدیث په کتابونو کې مدار راځي حدثني اسماعیل ابن علیه بیا نو د پرون باندې اوسه کېږي ها دا زوره ده ما سره پېښ ده مو په دې کې کې ولې د غټ نه مخان پیژنې ابو سلام ته دا خلکو به د خپل دکان په پاتې لیکلي نو هغه په یو څو لفظ غوسه کېږي چې غوسه شي بس اورو پسې منډي یو داخله ورته د خان خزه وایي اځه ته زما ماشوم دور هغه په منډه راځي سره یو وای بچي ولي وی ابو بار کړي راغله ما یې کړي نه څنګه مرته پته نه و بیا هغه کړي نه په کړي لم مشهور دي ابو وړو پسې منډه وایي او کانو پسې مو واړه خېله پړي بیا باغنو باندې مشهور کینو پکم نوم چې دغه غوسه درځي په باغنو مشهور کینو ځکه په مخرورا په هڅه وګڼه على كل حال نو دی په دې قدریو باندې مشهور شو تسمیه د شی به اسم ذاتی دی به انکار کو دغه باندې خدای مشهور یو وجه دویمه وجه دا چې دی انسان قادر مطلق غړي انسان څه غړي قدریه قادر مطلق غړي دې وجه په قدریو باندې مشهور شو پېښول دی وای دا انسان خپل تقدیر په خپل جوړي دی باندې په خپل قادر مطلق دی ځان ته د قدرت مطلقه نسبت کوي دا په څه باندې مشهور دغه وجه نه چې دی په قدریو لفظ بحث دی کو دا قدر په کوم ځای کې بکینه سره خپل به سورې و هغه تاسو ته تقدیر داسې تقدیر خو ځنه مانه ته به ما ثابت کړه بازار دغه په خلا چولا دوم لګانن زماني پنځپریان پېښ کړ چې کوم کله کې شانتي غیر مقلد التبدي اختلافي خبري جوړي او د کلی خلک په یو بل باندې ورولي پېښ نو دا شان دیو بار دغه به جګړه جوړه د قدر ماس په ارده کې کو د دې شهرت په وجه په قدر یو مشهور شو
موږ استاد فرمایي د افغانستان کې مولا اړ مشهور نه د علم کلام په پړاو علم کلام کې د الله پاک د علوم چې دی واجب الوجود ورکوي نو دې په اصطلاح کې واجب الوجود داسې صفات ثابت دي واجب الوجود دا مولا په جمعات کې درس کړو عوام به سره کله کله کې ناستو ناغه بیا په واجب الوجود باندې مشهور شو نو څوک به جلال یې مولوی صاحب سره ملایو څوک یې د واجب الوجود یې نعوذ بالله نه غلا له ادمه دې په بالکې دا ولستا کې کینی ابرار نو د مو ته الله والا وایي نامات سره خدمت دې کړې دي اوکې الله دې علم کې ولا برکت واش نو ما چې کور جوړو دوم په محله کې د عوام سره ډېر متوغل شي نو چا ورته د خدای بندوي الله والا کړه چا ورته د خدای بندوي او چا ورته د الله بندوي چا ورته د الله تعالی بندوي نو بعض عامیت پکې پوهیدل نه لري ورته جلال نه لري ورته الله تعالی وایي دا تعالی په معنا د والا سره عامیانه کوي په تعالی نه پوهیږي کنه نو الله والا په ځای باندې الله تعالی وایي پېښ نعوذ بالله نو کم کس چې دا کم لفظ ذکر زیات کړي نو په هغې باندې څه شي مشهور شي پوه شو لکه دا ذکران فرقه هم داسې د پسند ګمراه فرقه د بلوچستان نو دا قدریه په دې وجه په دې نوم باندې مشهور شي علا کل حال دي د خپل مذهب مدون خراسان ته د دې مذهب ورسېدو جهم بن صفوان هلته یو سړی و جهم بن صفوان دا هغه سړی دی چې د دنیا هر پلید مرض په دې کې موجود و هر پلید مذهب بری د نظریه وي د دې سره جهم بن صفوان چې نو د قدریو د خبرې اور تقدیر نشته نو د په هغې مخالفت کې غلو وکړه او دا غلو یې د حتی او رسوله وی تاسو وایي چې تقدیر نشته وي انسان له په تقدیر کې دونه ارسه لیکلي دي چې د کسب اختیار نشته دې مجبوري محض دې سره ګرځي ګوره انسان په مثل لا باندې چې هوای کم طرف ته الوزین او د خپل ذره برابر اختیار نشته خبره غلطه چې انسان مجبوري محض دی دا غزینا د جبریو فرقه مشهوره شو ګویا جبریه فرقه پر د فعل د قدریو کې جوړه شوې وه پېښ او مخالفت د قدریو کې جوړه شوې نو دا د جبریه فرقه تاسیس شو او دې طریقې سره دا فرقه مدونه شو حالکه اهل سنت والجماعت مذهب یو طرف ته نه بین ده هغه انسان د خپل افعال خالق نه د تمام افعال خالق الله دې په تقدیر کې لیکلي دي او انسان مجبوري ما هضم نه دی انسان د کسب په درجه کې الله تعالی سره ورکړي اختیار ورکړي خپل مذهب بین علا کل حال دې سره جبریه نن په دې فرقو باندې بحث شو اول خوارج دویم شیعهګان دریم معتزله څلورم مشبهه پنځم قدریه او شپږم جبریه بعضې فرقو باندې مسبا بحث کړو بس بیا به کتاب شروع شو او دا ما اختصار سره بحثونه وکړو په تفصیل سره څوک بحثونه وګوري دواړه د دماغ پر اوسکنۍ کاپي وګورئ تقریبا د هلکانو د لیکلو کړي دروړه دا ځان له بیا ولیکئ ښه اوس که په کمپیوټر ما هلکانو لیکلی نو دې کې ما بیا تفصیل سره بحث کړی د هر یو وسیله د معتبرو مثلا 15 وجې تصمیم بیانې کړي